چې زنکدن بس حالت کې راځي څنګه حالت پمی کم حالت کې برانه روح هیږي او څه سختی وي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د دواړو جهانو سردار د زنکدن حالت چې شروع شو نو یو لوښی مخې ته پروت و هغې کې اوبه وي نبی علیہ السلام به هغه لوښي کې داسې لاس لوند کو او داسې به یې راښکه په مخ وی لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا الله ان للموت سکرات نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه د مرګ ډېرې سختۍ دي د مرګ ډېرې سختۍ دي لا اله الا الله ان للموت سکرات بېشکه د مرګ ډېرې سختۍ دي او د مرګ ډېرې چپې دي بس دقه دعا به یې کوله او لاس په یې لمده و داسې به یې په مخ راښکه او دعا به یې کوله اللهم هون علی سکرات الموت دا دعا کوي ښا اللهم هون علی سکرات الموت یا الله په ما د مرګ هغه سختۍ اسانه کې خدایا په ما د مرګ سختۍ اسانه کې زما زنکدن اسان کې اللهم هون علی سکرات الموت یا الله د مرګ سختۍ او چپی را باندې اسانه کې الله په ما اسانه کې دومره سخت حالت دی د مرګ ډېر سخت حالت دی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دی د زنکدن ټیم شروع شو نو بچی راغی خواته ورسره کېناسته وی پلاره تا به یوه خبره کوله وی پلاره تا به یوه خبره کوله چې یو عقلمن کس پکار دی چې ما ته د مرګ دا حالت ووایي چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي وی تا به دا وینو اوس ستا د زنکدن حالت دی په تا څه تېرېږي ته ما ته ووایه تا به دا ارمان کو تا به وی یو عقلمن پکار دی چې ما ته د مرګ حالت بیان کړي چې په ده څه تېرېږي نو پلاره اوس په تا د زنکدن حالت دی چې په تا باندې څه تېرېږي اوس څه حالت دی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی دا د بیان ټیم نه دی زه نشم بیانولی بس زه دې ټیم کې بیان نشم کولی خو ما ته داسې محسوسیږي که نه لکه چې د پلانکې غر چا راغستی دی او زما د سینې د پاسه یې ایښی دی بس ما ته داسې سختي محسوسیږي لکه دا غر چې وي د سینې د پاسه پروت دی په داسې حالت کې یم نو دومره